أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن زمان د بیان موضوع ده. خاوند با د خپلې ښځې سره د کور په کار کې مرسته کوي. دا بعضې خلک دا یو عیب او شرم ګڼي چې د خپلې بیبي سره د کور په کار کې مرسته وکړي، حالانکه په انسانانو کې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه څوک زیات غیرتی نشته، او هغوی به په کور کې د خپلو بیبیانو سره د کور په کار کې برخه اخیستله او د هغوی مرسته به یې کوله. یو حدیث کې راځي اسود بن یزید فرمائی ما د ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه تپوس وکړو چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم با خپل کور کې څه کول. هغې وفرمایل هغوی به د خپلو بیبیانو سره په خدمت کې مصروف وو. چې کله به اذان واوریدلو نو بیا به د مانځه دپاره ووتلو. دا بل حدیث مخکې را روان دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما نه تپوس وکړی شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په کور کې څه کار کوو. هغې ورته وفرمایل هغه هم د نورو انسانانو غوندې انسانو، خپلې جامې به یې ګنډلې او چیلې به یې لشلې او د خپل ځان خدمت به یې کولو. دغه شان په یو روایت کې دا هم راغلی دي چې خپل پیزار به یې ګنډلو وغیره وغیره. نو د دې روایتونه معلومیږي چې د خپلې بیبي سره د کور په کار کې مرسته کول پکار دي. داسې د عیب خبره نه ده او نه په دې باندې د عیب نسبت کیدی شي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او احادیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.